د رزق دپاره او د مال دولت دپاره ډیره زیاته ارجنټ وظیفه ده. دغه رنګې لاجواب وظیفه مو ته ویلی شي، دغه رنګې نایاب وظیفه مو ته ویلی شي. په دنیا کې هلکه یقین ساتي مادي څیزونو باندې، نو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ته مال او دولت بې انتها درکړي. که تاسو 80 کروړه هم ترې لګوئ انشاءالله العزیز کمیږي به نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک د منګ او تاسو ټول د چا محتاجین نه، صرف د الله پاک منګ او تاسو ټول د خپل در د محتاج ساتي. یاد ساتئ محترمو چې نن کومه وظیفه ده دا ډیره زیات اهمه وظیفه ده. دومره اهمه وظیفه ده چې دې وظیفې ته یو قسم نه لاجواب وظیفه ویل کېږي. یا دې وظیفې یو قسم نه مثل نشته دی. ډیره زیاته کارآمد او ډیره زیاته نایاب وظیفه ده، قیمتي وظیفه ده محترمو. په ژوند کې دا وظیفه یو پرې خامخا وکړئ انشاءالله العزیز. الله پاک به تاسو ته دومره رزق درکړي، دومره چې تاسو خواته به د رزق انبار الله پاک محترمو دا ولګئ. دغه رنګ خپل ضرورتونه دا ټول الله پاک ته محترمو دا پیش کړئ. الله پاک په دې باندې خوشحالیږي چې کله بنده خپل ضروریات د خالق او مالک ته کېږدي. الله پاک ته چې پروردګار به زما دغه ضرورتونه دي وداره پوره کړه، ځکه چې مخلوق دا حق کېږي په ورکولو باندې، او خالق دا په ورکولو باندې دغه رنګ په سوال قبلولو باندې دا محترم خوشحالیږي. فرمایي دا ټول هلکه راجمع شو د الله پاک نه څه وغواړي، او هر سړی د خپل خواهش مطابق د الله پاک نه غواړي. الله پاک به هر انسان ته دومره ورکړه ورکړي، دومره چې د انسان په هغې باندې بالکل موړ کړي. خو د الله پاک په خزانو کې به کمې دا محترمو نه راځي. نو یاد ساتئ چې خپل ضروریات الله پاک ته کېږدئ، الله پاک ته وجاړئ، الله پاک ته فریاد وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به دومره رزق موږ او تاسو له راکړي چې موږ به ورته حیران یو. نن سبا ټول دغه رنګې ګرم دی. خلکه یقین ساتي په مادي اشیاو باندې، هلکه یقین ساتي که ما مزدوري ونه کړه سبا کوم، زه د بیت الله نړم سبا کوم، نوکري نه کوم نو سبا کوم. یاد ساتئ چې کوم ځای کې د انسان ذهن ختم شي، او کوم ځای کې د انسان عقل کار نه کوي، او کوم ځای کې چې انسان حیرانه شي، دغه ځای کې وظیفه محترمو دا خپل کار دا شروع کوي. یاد ساتئ که زمونږ د یو ورور پیسې په کار شي ارجنټه، یا زمونږ یو خور داسې ده چې د هغې پیسو ته ضرورت شو، نو دا وظیفه محترمو ډیره زیاته ارجنټ کار ورکوي او ډیره زیاته زر اثر ورکوونکې ده. یو خبر کوم چې مکمل یقین سره او دغه رنګې مکمل یکسویې سره لږ شانتې وخت محترمو د اهلي او د الله پاک کلام پکې دی، د الله پاک نومونه پکې دي. انشاءالله العزیز موږ چې مکمل یقین د الله پاک په ذات باندې وکړو، الله پاک محترمو هغه څه وکړي چې زموږه فایده کې به وي. پرون مازدیګر پیسو ته مې ډېر زیات ضرورت شو، او ډېر زیات مې په کار وي، ځکه چې په لږو باندې پرون کار نه کېدو. نو ذهن کې مې دا وظیفه راغله، ما دا وظیفه کول غواړي. دا وظیفه مې محترمو دا شروع کړله. ماښام شوی نه و، څومره پیسې چې زما په کار وي الله پاک د هغې په ډبل باندې دا محترمو د هغې انتظام وکړو، او د داسې ځای نه محترمو انتظام وکړو چې هغه ځای ته د انسان څه خیال هم نه وي، او دغه طرف ته محترمو زما ذهن هم نه و. نو ما وی ولې نه دا وظیفه خپلو کتونکو سره شریک کړمه. هغوی کې د چا پیسې په کار وي ارجنټه، هغوی کې د چا ضروریات وي. نو یاد ساتئ چې مخلوق دا په ورکړه باندې حبه کېږي، الله پاک په ورکړه باندې ډېر زیات خوشحالیږي. دا وظیفه تاسو کوئ، تاسو بیا د خلکو نه زکات نه اخلئ، تاسو بیا محترمو خلکو له زکات ورکوونکي راسازي کوي. نو دا پکې محترمو کارګزاري وه. نو الله پاک ډېر زیاته مهربانه دی، الله پاک ډېر زیاته رحم کوونکی دی. الله پاک د ټولو د خلکو خبرې محترمو دا اوري. یاد ساتئ چې یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام ته خلک رالل، او پیغمبر علیه صلات وسلام ته فرمایي د الله رسوله الله پاک لرې دی که نږدې دی،
کولري سمې چغې ورته وو او که دغه رنګې نږدې وي نو بیا ورسه په قلار قلار خبره کوو الله پاک آیت نازل کو واذا سألك عبادي عني فإني قریب زما د بندګان تا نه سوال کوي چې الله پاک لرې دی که نږدې دی ورته ووایي چې قریب نږدې دی من حبل الورید د مرۍ د رګونو نه الله پاک انسان ته نږدې دی دغه رنګ یحول بین المرء و قلبي الله پاک د انسان او د هغه د زړه ترمنځ محترم دا خایله دی چې یو کس یو ذات داسې وي یو ذات داسې وي یو خالق داسې وي مالک داسې وي رازق داسې وي چې هغه تا ته ستا د ځان نه ډېر نږدې دی نو چې زمونږ د ځان نه الله پاک موږ ته ډېر زیات نږدې دی نو زمونږ به خامخا اوري محترمو د وظیفې ترتیب به دا وي که دا وظیفه د سهار د مانځه نه بعد څوک کوي یا دا وظیفه د ماسپښین د مانځه نه بعد کوي نو انشاءالله العزیز ډېره زیاته کارآمد وظیفه ده یاد ساتئ چې کله موږ د سهار مونځو کو یا کله موږ د ماسپښین مونځو کو نو ډېر زیات مکمل یقین سره مکمل یکسویۍ سره او دغه رنګې الله پاک په ذات باندې محترم دا یقین الله پاک په خزانه باندې مکمل یقین په دقې مکمل یقین سره دا وظیفه وشي انشاءالله العزیز الله پاک په زما ضرورت پوره کړي دي انشاءالله العزیز زمونږ د کتونکو ټول ضرورت دا الله پاک پوره کړي یاد ساتئ چې په دې وظیفه کې د الله پاک کلام هم دی او په دې وظیفه کې د الله پاک نومونه هم دي نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته کله موږ د ماسپښین مونځ کوو نو موږ به یو پیره یا کله موږ د سهار مونځ کوو یاد ساتئ د سهار مانځه نه بعد او د ماسپښین د مانځه نه بعد دا وظیفه ده نو کله موږ د سهار مونځ کوو نو په خپل ځای باندې به کینو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا به یو پیره وایو دغه رنګې د دې نه بعد به یو پیره درود ابراهیمي وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یو پیرا محترم دا درود شریف دی وایي کله موږ درود شریف ویلي نو بیا به د هغې نه بعد یو پیرا سورة الکوثر وایو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو یو پیرا به سورة الکوثر وایو بیا به د هغې نه بعد یا غنیو دا به 11 پیرې وایو بیا به د هغې نه بعد یو پیره سورة الکوثر وایو او دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې یا وهاب وایو یاد ساتئ چې یا وهاب د الله پاک په صفتونو نومونو کې دی الله پاک په نومونو کې دی او د انسان څومره حاجات وي څومره ضروریات وي او د یا وهاب ورد کوي الله پاک به د ټول ضروریات دا پوره کړي نو 11 پیرې به یا وهاب وایو دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد یو پیره سورة الکوثر دا به تلاوت کو دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې یا رحمانو 11 پیرې او دغه رنګې 100 پیرې د هغې نه بعد استغفار وایو 100 پیرې استغفار استغفر الله یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه چې کوم استغفار تاسو له درځي اق وایي دغه رنګې د هغې نه بعد یو پیره درود ابراهیمي وایي او دغه رنګې خپل سوالات د الله پاک ته کېدی خپل ضروریات الله پاک ته کېدی مکمل یقین مکمل یکسویۍ سره تاسو د عمل وکئ انشاءالله العزیز تاسو به تماشه کوئ یاد ساتئ وظیفه به هم کوو یاد ساتئ دعا به هم کوو او دغه رنګې د الله پاک نه به غواړو الله پاک ته به جاړو انشاءالله العزیز کله کله چې ماشوم په ژړا شي مور پلار له صبر کړي خو چې جاړي نه څوک هم له صبر کوي نو دا مذهب دی او څوک هم بې پیغام غرض نه کوي نو دغه رنګ موږ د الله پاک نه غواړو انشاءالله العزیز الله پاک به د خپلو خزانو نه موږ ته ډېر زیات خیر او برکت او مال او دولت راکړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته